امام موس کوي او په دویم رکعت کې ناست دی، اتحیات شروع کړي دا او مقتدی په دویم رکعت کې رالو د امام سره شریک شو په اتحیاتو کې. خو چې کله مقتدی اتحیات شروع کوله امام دریم رکعت ته پاسېدو، نو اوس په دغه مقتدی اتحیات پوره کوي او کنه به پوره کوي، یعنی دریم رکعت ته امام سره پاسي او کنه دغه اتحیات پوره کوي. یو مسله. دویمه مسله دا چې امام د څلور رکعاتو مونځ کو پرس کې د ماسپښین مونځ دی او مقتدی رالو په څلورم رکعت کې د امام سره په اتحیاتو کې شریک شو. او چې کله مقتدی را ورسېد امام اتحیاتو ختم کړي و او سلام یې واړو، لہذا مقتدی اتحیاتو لاړه، نو دی به اوس دغلته اتحیاتو پوره کوي او کنه ډایرک په پاسي بقایا مونږ بکوي. دا دوه ډېرې غټي او اهمي مسلې دي او زمونږ استادو په مساجدو کې عوام خلاصه کې چې خواص د دین نه دي خبر. اکثر خلک چې کله دویم رکعت کې راشي او امام دریم رکعت ته پاسي نو هغه اتحیاتو پرې دی، هغه امام سره پاسي. او دا رنګ څلورم رکعت کې کله یو کس راشي نو هغه هم چې کله امام سلام واړي دی ډایرک پاسي اتحیاتو پرې دی. نو دا ډیره زیاته غټه او اهمه مسله ده. نن تاسو په دې باندې پوه کوم. کله چې ترالی او امام په دویم رکعت کې ناصر اتحیات ویله، خو چې تاسو څنګه اتحیات شروع کړل امام دریم رکعت ته پاسې دو الله اکبر وکړو، نو دا غټیم کې به ته اتحیات پوره کې، ځکه اتحیات واجب ده. او کم کس چې دا غټیم کې اتحیات پوره نه کړو دریم رکعت ته پاسې دو مونږ او شو هو مکروه تحریمی. مکروه تحریمی چې کم دی دا حرام ته نږدې وي. عمده قرنګي یو کس ته هغه څلورم رکعت کې رالو او د امام سره په قاعده کې شریک شو، خو چې د کله اتحیات شروع کوله امام سلام واړو، نو دغه نه پس په دغه مقتدی دغه اتحیات پوره کی او د اغه نه پس په بیا نور بقایا مونږ کوي. دا سی بنه کوي چې هغه څنګه سلام واړه او د ډایرک پاسي. تاسو خپل مسجدونو کې وګورئ، تاسو خپل ځان ته وګورئ چې تاسو کې دا غلطی شته کنه. او ما د ډیرو خلکو دا غلطی لیدل دا په مساجدو کې هغه داسې قسمه غلطی کوي چې څنګه امام سلام واړي د ډایرک پاسي، اگر که هغه اتحیات یو ټکی یا ویلی یا نه ویلی دغه کس مونږ او شو مونږ مکروه تحریمی دی، یعنی حرام ته نږدې دی. او کم کس چې په دویم رکعت کې رالو او امام په قاعده ناست دی او امام اتحیات پوره کړ د چې د څنګه تکبیر وکړو کې ناسته امام لاړو دریم رکعت لا، او چې دریم رکعت لا پاسې دو نو دی به اوس اتحیات پوره کوي کنه او دی به اتحیات پوره کوي. او چې کله اتحیات پوره کړي دا غي نه پس پزي امام سره مفتی پریز صاحب لیکلي دي اگر کده نه بل لکازي ول اتحیات واجب ده او تا چې کله دا پرې غوښتله نو استاموس په دې سره مکروه تحریمی ګرځي. اتحیات پوره کوي د اغه نه پس پاده امام سره په د قیام کې شریکيږي. په دوانو قیدو کې اتحیات واجب ده، تبع اتحیات پوره کوي. زمو اکثر مساجدو کې کتا سو غره سو کو هم د اهتمام نه کوي. خبره تاسو نور خلکو ته ورسوي، ځکه اکثر خلک په دا غلطۍ کې مبتلا دي او د اغه د وجنه د دوی منځونه مکروه تحریمی ګرځي. نو د ثواب کار دی تاسو نور ته ورسوي چې څومره خلک دا غلطي کوي هغه ټول به کوم د خپل غلطي اصلاح کی او تاسو ته هم د دې ثواب ملاويږي. ځکه ته یو ښه کار ته یو کس راوبلي او هغه ښه کار کوي نو چې هغه د کمی نیکي ملاويږي اقوم ربطات ملاويږي او د هغه په نیکو کې به کمیم ناراضي. لہذا دا ویډیو مخکې خلکو ته ورسوي چې دې غلطۍ نه خلک ووري.